أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. السلام علیکم محترم ناظرین. نن بیا د یو اهم ټاپک سره تاسو مخې ته حاضر یو. دا ویډیو زمونږه د لومبنۍ ویډیو دویمه حصه ده. پای کې مونږه د ایک یو اهمیت او د هغې چې دی نو فواید او د هغې په ضرورت باندې چې دی نو خبرې کړې وې. یعنې د هغې ایک یو یعنې یونیورسټي کوشن چې دی د دې تعارف او دا څه قسمه طریقه کار دی په دې باندې چې دی نو موږ خبرې کړې وې. نن د دغې ایک یو دپاره څه اقدامات پکار دي نو درې څلور پنځه اقدامات دي چې په دې موږ کوشش وکړو نو موږ به دا یو ټریننګ چې دی یا یو دا چې کوم یو اهم دغه د حکمت عملي ده دا موږ اپلای کولی شو او دا موږ د ماشومانو د بهترۍ دپاره د هغې نه د یو کامیاب انسان جوړولو دپاره چې دی استعمال کولی شو. یاد ساتئ چې دا ویډیو سپیشلی د ادارو دپاره ده، د ایجوکیشنل ادارو دپاره ده او د هغې د سربراهانو دپاره ده، د ذمهدارانو دپاره ده او دا یو نوی څیز ورته ووایه زموږ دپاره. د دغه نه خو ډېر پخوا نه په د ایجوکیشن په عمل کې دا لاګو دی، خو چونکې دلته مونږ د ایجوکیشن روایتي سوچ نه یا د روایتي طریقو نه لا راوتي نه یو، لهذا دا زموږ دپاره څه ناشنا غونته کې دي. خو زما کوشش دا دی انشاءالله چې جدید طریقه تدریس، نفسیات، دا څومره چې دي دا به زموږ د دې دغه چې دی سیشن برخی او دا خپل تدریس چې دی دا به د جدید تقاضو سره هم آهنګ کوو او په دې باندې به چې دی انشاءالله د خپل بچو د خپل قوم د مخکې د بوتلو کوشش وکړو، په طور صدقه جاریه په دا کار کوو د دې لپاره چې مونږ خپل قوم مخې ته بوځو او دې له ترقي ورکړو. او د قوم د ترقۍ دپاره ستاسو په علم کې د ایجوکیشن ډېر یو اهم څیز دی، بلکې دا د ملا ډوکې دی، دا اساس دی، دا بنیاد دی. نو په دې باندې چې تر څو موږ فوکس نه دی ورکړی او موږ د جدید دنیا سره ځان هماهنګ کړی نه دی او موږ خپل بچي کم زموږ چې سرمایه ده د هغې د بهترین تربیت موږ غور نه دی کړی، دا موږ خپل میشن نمبر 1 نه دی ګڼلی، په خپل ترجیحاتو کې چې دی دا په 1 نمبر موږ تر څو نه دی ایښی نو موږ من حیث القوم چې دی دا ترقي نشو کولی. دا زما مقصد دی د دې کوم حکمت عملی چې موږ ذکر کوو نو ټوټل به زموږ پیش نظر صرف دغه یو سوچ او دغه فکر دی چې خپل بچي د وخت د تقاضو سره څنګه مخامخ کړو. ډېره مننه. مخکې ځو موږ د یونیورسټي کوشن تعارف کړی، نن د دې اقدامات وورو. یعنې د مشکلاتو سره نبرد کېدل یا د دې دا څنګه به ته د دې مقابله کوې او د دې کې مشکلاتو سره د مخامخ کېدو کوم صلاحیت چې دی هغه به موږ څنګه بړاوو. د هغې دپاره څه اقدامات یا څه خبرې دي چې هغه موږ زده کړو نو انشاءالله دا به چې دی زموږ د وړو په فیوچر باندې د هغې په مستقبل باندې ډېر خاص غوړ دی. پای کې وړومبی دی ګروت مایند سیټ، یعنې د ترقۍ ذهنیت له ترقي وده ورکول چې په وړوکي کې د ترقۍ کولو کوم فکر او سوچ دی هغې له جلا ورکول، هغه ترقي کول، هغه ډیولپ کولو. ژوند کې چې دی ګوره مختلف مشکلات ناکامۍ راځي، خو دغه مشکلات او ناکامۍ په کامیابو بدلولو کوم ګور چې دی کوم هنر چې دی دا هغې ته وړو ته ښول، هغې له حوصله ورکول، حوصله افزایي کولو، د هغې چې دی رجحان دې طرف ته اړولو چې د محنت او د لګن نه بغیر هیڅ نه کېږي. که ته هر څومره مشکل حالات دي، هر قسمه سخت ماحول سره ته مخامخ یې، خو ستا محنت ستا مسلسل لګن چې دی هغه تا له دې مشکلاتو نه راوباسي. نو دا ګروت مایند سیټ دا به هغه له جوړی، د هغه کې به د ناکامو یر او خوف ختمی او د محنت او د لګن جذبه به پکې پیدا کوي. دې کې زموږ سره بل دویم چې دی مددګار ماحول فراهم کول. ماشومانو ته ډېر داسې جذباتي مسایل وي، هغې سره چې دی مشاورتي عمل کول، د هغې دپاره داسې وسایل فراهم کولو چې د هغې حوصله افزایي وشي او هغې ته کوم مشکلات دي کوم دغه چې په هغې کې ورسره معاون شي سړی او هغې چې دی دا هنر ورته وښیي چې په مشکلاتو به ته کابو څنګه مومې.
مشکل حالاتو کې به ته خپل ځان څنګه یکجاکۍ، څنګه به ته خپل په دماغو باندې په خپل دغه باندې ذهن باندې به قابو څنګه مومې، دا هغه ته چې د کامیابۍ لارې ښولو او بیا هغه ته د معاشرې یا د تیر شوي هسټرۍ نه د داسې شخصیاتو د ژوند نمونې بیانول چې هغوی په سخت مشکلاتو کې چې دی د هغې مقابله کړي او د هغې نه راوتي او ترقي کړي. دا زموږ سره تاریخ ډک پروت دی. نو دا ماشومان چې دی د دغه نه چې دی د کیسه ګویۍ نه یا د واقعاتو نه چې هغه حقیقي د هغې نه واړه ډېر زیات چې دی متاثره کېږي او هغه ځان لپاره رول ماډل کوي. نو داسې قسمه هغې ته د نامور شخصیاتو چې هغې د مشکلاتو نه راوتي وړو ته به طور نمونه چې دی نه هغه پیش کول چې بچیا دا کس داسې او داسې او دته داسې مسایل جوړ شو، بیا داسې شو، بیا بلاخر چې دی هغه د کامیابۍ هغه زینه چې دی نو هغې باندې هغه وختو او د ترقۍ مدارج چې دی هغه ټول توی کړل. نو واړه د دې نه چې دی طلبا چې دی د هغې نه ښه یو دغه اخیستی شي، یو ښه ګایډنس ترېنه اخیستی شي، رهنمایي اخیستی شي. درېیم ورکشاپس هغې دپاره کول، یعنې د داسې ورکشاپو اهتمام کول چې په ماشومانو کې د لچکدار رویې له ترقي ورکړي او په هغې کې چې دی د مقابلې ود پیدا کړي او د سټریس منیجمنټ چې دی اهلیت په هغې کې ترقي وکړي. یعنې مطلب دا داسې ماحول داسې حالات ورته جوړول پکار دي چې په سټریس او په بد سچویشن کې به ته څنګه ځان سټ کړې. نو په دا بس کې ورکشاپ په هغې له جوړوي، په هغې کې ماهرین راوستل، هغې چې دی نو په هغې کې هغې ته عملي طور ټریننګ ورکول، هغې په دې خبره باندې پوه کول چې دا په ژوند کې کوم واقعات راځي دا تا سره نه بلکې دا د هر چا سره راځي او تکړه انسان هغه دی چې د هغې مقابله وکړي او د هغې نه راوځي. او بیا په اسلامي پوینټ اف ویو سره ورته ته دا هم ویلی شي چې ان مع العسر یسرا، دا د الله حکم دی چې د سختۍ سره اسانتیا تړلې ده، د سختۍ سره اسانتیا تړلې ده. مع چې دی د عربۍ علما په دې پوهېږي دا داسې برخ ته وایي، یعنی مطلب دا چې د سختۍ سره اسانتیا داسې برخ ګره د ګوتو تړلې ده. او دویم دا چې ان الله مع الصابرین، الله تعالی د صبرګرو خلکو ملګری دی. نو چې الله د چا ملګري نو د هغه چاته ضرورت دی. نو لہذا داسې قسمه ورکشاپس د هغې دپاره اهتمام کول، په هغې کې چې دی ښه ماهرین ناوستل او هغه سپیشل نفسیاتي ماهرین یا داسې چې د هغې په دې دغه کې چې دی یعنې موږ ورته نن سبا د موټیویشنل سپیکرز چې کوم دي دا قسمه خلک نن سبا ډېر زیات موږ سره قابل خلک موجود دی. نو د هغې ورکشاپ اهتمام کول. څلورمه دا حقیقت پسندانه توقعات، د هغې دپاره دا خبره ضروري ده چې موږ د حقیقت پسندانه توقعاتو تعین وکړو او ورسره اساتذه والدین ته دا آګاهي ورکړي، د هغې داسې تربیت وکړي چې د ماشومانو نه غیر حقیقت پسندانه توقعات مه ساتئ، د هغې نه داسې توقعات مه ساتئ چې د حقیقت نه لرې، هغه ناممکنې، یعنې داسې ګولز داسې ټارګټس چې هغه په حقیقت کې پاسیبل نه دي د خپلو ماشومانو نه کول، ځکه چې دغه شانتې توقعات چې دی غیر ضروري تناو او اضطراب پیدا کوي او دا چې دی نو د هغې په دغه باندې چې دی په ژوند باندې، د هغې په تعلیم باندې، د هغې چې دی ډېر زیات بد اثرات پرېوځي، ځکه چې ته والدین ترې نه څه غواړي او هغه حاصلېږي نه، نو د هغې په وجه باندې ماشومان د سټریس او د دغه چې دی د تناو شکار کېږي. لہذا په دې خبرو باندې خیال پکار دی چې بچو نه غیر حقیقت پسندانه توقعات نه ساتل او هغوی ته هم دا ټریننګ ورکول چې په ژوند کې همیشه ګراوند ریئلټیز چې دي، زمیني حقایق څه چې ممکن دي او حقیقت دی، هغې دپاره به سټرګل کوئ. د غیر حقیقي څیزونو دپاره، د غیر ممکنه څیزونو دپاره چې دی هغه به خپلې توانایۍ نه صرف کوئ، ځکه چې ته به هغه ګولز هغه ټارګېټ حاصلولی نه شي او د هغې انجام به سي، هغې انجام به په تا کې ناامیدي مایوسي راځي. پنځم په دې کې چې دی تعمیري آرا، یعنی مطلب دا دی چې د صرف د ماشومانو په نتایجو باندې توجه مرکوز کول او د دې په ځای باندې د ماشوم په ترقۍ، د طلبا د ترقۍ او بهترۍ باندې نظر ساتل چې د هغې د زده کړې عمل ښه شي او د هغې چې دی څه کوي چې په خپل لاس وکړي. په ماشومانو کې داسې قسمه هغې له غلطې مشورې ورکول نه دي پکار، هغې چې دی نو تش د امتحان دپاره تیارول او هغې د ګوټې عادت کول او هغې صرف په کتاب کې په داسې ځایونو باندې هغې اخته کول چې هغه صرف مشقونه دي او صرف ترې نه ته د نمبرو د حصول لپاره د کتاب یا د سبجیکټ
یا د یو عنوان چې کوم مقصد دی هغه ته ير کې صرف هغه د امتحاني نقطه نظر سره د وړو په تیاری باندې اخته شي نو دا چې دینو دغه نه دی تعمیري اراته نشي ویلې دا بلغي له تربیت ورکه خې مشورې ورکه ټیک بول ورکوي او پاغي کې چې د یو مثبت رویه چې د کوشش کوي چې هغه دغه مثبت سوچ جوړ شي هغه صرف دانه چې پلان کې مخ کې لاړم او پلان کې مخ کې لاړم او دا راغی سره کې د منفي رویه چې د روجان پیدا کوي نو هغه کې په خپل د صلاحیت د اراو پیدا کول او والدین یا اساتذه چې د کوشش کوي چې دا غي ته چې د مثبت دغه ور کوي مشورې ور کوي غلط مشورې او غلط ګایډنس ولنه ور کوي شپږم نمبر چې د مسلو د حل کولو او مهارتونه لکه موږ د پرابلم سالوینګ سکلز دا هغه ته هول چې مسائل بسنګ حل کوي نو مسلو د حل کولو طریقې ورته هول حوصله افزایی ولا ورکول یعنی دا ځان لسکل دي بهرحال ځکه دلته سکوم نو په یو ټاپک باندې ځان لچې ده په ځيلي عنوانات باندې ډیر زیات بحث کیږي او دا غینه د ویډیو ډیر زیات طوالت جوړیږي بیا ګوري نه سوکو لہذا ردی بیا خپل کتابونه دي د دې خپل چې دینو ټریننګونه دي هم بل تمه تصرف دا سيزونه راولو چې دا په تعلیمي میدان کې سور ضروری دي نو که چېرې موږ د یک یو دغه ما حکمت عمله باندې پوه شو نو زما یقین دی چې موږ د ماشومان صلاحیتونو کې یو کار پیدا کولی شو پاغي کې دغه په ذات باندې با اعتبار پیدا شي او هغه خپل صلاحیتونو د کامیابی د حصول لپاره ممکن جوړ کی او انجام بسي موږ د معاشري لپاره کارمت شهري راکې یو افرادي قوت په موږ ملو شي زمونږه داسې قسمه ټریننګونه او داسې قسمه حکمت عمله په باندې موږ ادارې پوه شولې او باندې موږ کار وکړو ډېر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته